جی ګرانو کتونکو د ټیم کې تاسو کتې شي مونږ راغلی یو د متحده پراپرټي اسوسییشن دفتر ته. دلته کې مونږ سره د متحده پراپرټي چې کوم تر صاحب دی هغه مونږ سره موجود دی. شاپور سلام صاحب د برخیا ټون یو زبردست پروجیکټ دوی راوړی دی د هغې حوالې سره د دوی میټینګ او دې باره کې به هم خبرې اترې کوو. باقي چې کوم دا ټیکسز دي د هغې باره کې به هم دوی سره خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو زمونږ ایجنډا او غرض پراپرټي او د پراپرټي روزګار ته توجه ورکول او پراپرټي روزګار مارکیټ راوچتول. نو د هغې مختلفې طریقې دي خو نن پروګرام زمونږ د برخې ټون حوالې سره داسې مختلفو هاوسنګ سوسایټیانو والا هم راځي او پنجاب نه هم راځي. خو زمونږ خپل ویژن او سوچ دا دی چې د پېښور یا خاص کر د خیبر پښتونخوا څونه هاوسنګ سوسایټیانې دي موږ هغې ته طاقت او قوت ورکول او هغه په خپل ځای باندې چلول او بیا انویسټر ته اعتماد ورکول، بیا د پراپرټي رایل اسټیټ چې کوم دی هغې ته هم توجه ورکول او د هغې د حقوقو اواز اوچتول. زموږ نن اجلاس د مختلف زونونو تاجران برادرۍ مشران مو او د پراپرټي ډیلران شته دی دا دی ولاړ دي. دې وخت کې د برخې ټون حوالې سره برخې ټون چې کوم دی دا 50 سدنې سطح کې دی د پی ایچ ای سره بالکل دیوال په دیوال دی. د هغې مالک عارف خان دی. عارف خان یو ډېر نایس سړی دی او د هغه انتظامیه او د هغه ټول سیټینګ نو هغوی سره موږ دا کال په مذاکراتو تیر کړو. دې نتیجې ته ورسېدو چې یو هغوی ته انوسي میلاو شوه. بل دا دی چې هغوی کوم روډ 70 فوټو هغه موږ 110 فوټ کو. بل دا دی چې هغوی موږ سره دا یو هم واده وکړله چې په دې 20-25 ورځو کې بین روډ چې کوم دی دا به هم کارپیټ شي. بونډریوال او پکې د شوګر اسپتال فری اسپتال د هغې سنگ بنیاد هم کېښودلو. نو د انتقالاتو ګارنټي هم شته دی، د قبضې ګارنټي هم شته دی، د ملکیت ګارنټي هم شته دی، بلکې مالکان یې داسې دي چې هغوی ټولې قرضې خلاصې کړي دي. نو موږ متحده پراپرټي ډیلر هم دا یو فیصله وکړله چې موږ به په مشترکه طور برخې ټون سپورټ کوو. په هغې کې بعد د مزدورۍ دپاره، د عام دکاندار دپاره، د تاجر دپاره، د پراپرټي ایډوایزر دپاره یو ښکلی ریلیف دی او دغه ریلیف به یوازې زما نه وي، دغه به د ټول مزدور کار طبقې دپاره وي. بله د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زموږ د پراپرټۍ سره کمې معاملې کوم خلک ریلیټډ دي او تړل شوي دي، که هغه سریه والا دی، که هغه سیمټو والا دی، که هغه ټاټکي والا دی، که هغه باجرۍ ټریکټر والا، که هغه خښتو والا، بجلی والا، هغې سره ټایل والا، یعنې دا ټول څیزونه دې سره کنیکټ دي. دا کروړونه خلک دې سره تړلي دي. نو که یو سوسایټۍ کې زموږ 500 رایل اسټیټ مصروف شي نو په هغې کې به د خښتې بټۍ والا دا څونه مزدور کار طبقه چې ده دا به دې ټوله کې مصروف وي، تاجر به مصروف وي. نو په دغه سوچ باندې موږ دا سوچ دی چې بهی موږ هاوسنګ سوسایټۍ راوچتې کړو، د هغې ویژن راوچت کړو. بل زموږ دې سره سره صوبایي او مرکزي حکومت نه هم دا توقع ده او دا هیله لرو لکه څنګه چې صوبایي حکومتو کو 3% ټیکس یې موږ ته معاف کړو او په ټیبل ریټ باندې خبره روانه ده او 70 چې کوم دی دا موږ په عدالت باندې ختمه کړو. بي آر سره هم پې زموږ ملاقاتونه شوي دي. نو موږ وایو چې خلک ټیکس هم ورکول غواړي، ادا کول هم غواړي، خو چې عوامو ته ریلیف میلاو شي. په دې کې خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت په دې کې نور هم دلچسپي والي. نو دې سره به زموږ روزګار هم سیټ شي او د روزګار معاملات چې کوم دي دا به هم روان شي. دې سره زموږ دې وخت کې توجه همدغه برخې ټون ده او د برخې ټون مقصد هم دا دی، ځینې ملګري راله او ځینې لاړه، خو زموږ ویژن هم دا دی چې د برخې ټون په معاملاتو کې موږ د هرې خبرې نه کلیر یو او د هرې خبرې نه موږ کلیر ځکه یو. د برخې ټون مالک هم تقریبا رالو عارف خان، هغه ته هم ویلکم کوو. نو زموږ دا ټولې خبرې ګنټۍ ونیم هم په دې باندې خبرې وشولې چې رحیم زه برخې ټاون سی او عارف خان خبرې کوم. جی دا ټول زموږ ملګري دي، دا څونه چې نن راوړل شوي دي. صدر صاحب شاپور سلام صاحب زه د ټولو شکریا ادا کوم. برخې ټاون جی د ټولو ته پته ده، دې متعلق زیات تر زموږ ملګرو ته معلومات شته چې دا په 400 کې ټاون دی، نسد روډ باندې پېښور 400 انټرچینج سره خوا کې، او دا تقریبا 2000 کنال باندې مشتمل دی. دې سره خوا کې پی ایچ ایم دی او دې کې هر هغه فیسلټیز موجود دي چې کوم دی او اوسېدو دپاره ضرورت دی. د دې مین روډ 110 فوټ دی، په دې کې ګریو یارډ دی، هاسپټل دی. اوس په تقریبا په دې 8 تاریخ باندې د ډایبټیز هاسپټل افتتاح پکې کېږي. نور په دې کې پارکونه دي، جوماتونه دي، په دې کې سکولونه دي، په دې کې هر قسمه فیسلټیز موږ ورکوو.
او مونږ یو نوې ښار آبادول غواړو. زمونږ د دې علاقې دپاره یو ضرورت دی. مونږ چې د پنجاب نه سوسایټیان راځي او هغه خلک راځي دلته کې سوسایټیانې جوړوي، نو مونږ پخپله را میدان ته شو. مونږ چې د خپل کیبي خلکو دپاره یو خپله داسې یو سوسایټي ورکو چې د بل چاته د دې اړو ضرورت را نه شي او انویسټمنټ زمونږ په دې خپله صوبه کې وشي. مونږ په دې باندې صدر صاحب سره خبرې کړې دي او صدر صاحب ته مونږ ویلي دي چې مونږ ستاسو څونه پراپرټي ډیلرز دي، زمونږ د ریل اسټیټ سره ریلیټډ خلک دي، هغه مونږ راوچتول غواړو او مونږ غواړو چې هغه مونږ سره بزنس وکړي، مونږ هغه سره د خپل پروفټ شیر کول غواړو. ما چې زه د خپل کیبي زمونږ د خیبر پښتونخوا څونه انویسټران دي، څونه ډیلران دي، هغې ته زه دا میسج ورکوم چې په خپله صوبه کې انویسټمنټ وکړئ، د خپلو پښتنو سره انویسټمنټ وکړئ، د بلې صوبې خلکو باندې ځان مه وهئ، ځکه چې دلته ډېرې سوسایټیانې راغې، هغه د پنجاب خلک راغه، زمونږ د کیبي خلک یې لوټ کړه، دې ځینې انویسټمنټ یې وړو او په میدان باندې هېڅ نشته. مونږ د دې علاقې د دې خاورې خلک یو، مونږ سره انویسټمنټ وکړئ او مونږ ته وله چې کم یو شي ستاسو په کار دی هغه موږ تاسو له درکو. زه اول د ملګري کوېسچن وکړو چې د دې د انتقال یا د دې د NOC څه پوزیشن دی، نو زه د هغې دا جواب ورکوم چې دا زموږ NOC اپرووډ پروجیکټ دی. که څوک معلومات کول غواړي نو ما نه دې نه کوي، د 400 TMA نه دې تپوس وکړي، هغې ته به کنفرم شي چې دې ډاکومنټس کلیر دي که نه دي کلیر. دویم ستاسو کوېسچن و چې د تنخوادار طبقې لپاره تاسو ریلیف ورکوئ. نو تنخوادار طبقې لپاره دا ریلیف دی چې هغې په خپل سیلري کې دا ایډجسټ کولی شي چې یاره مونږ په کومه طریقه باندې تاسو ته پیمنټ کولی شو. که یو کس سیلري 50,000 60,000 هغه منتلی د دې نه 15,000 20,000 روپۍ بچ کولی شي، 10,000 هم بچ کولی شي، نو هغه مونږ ته قبول دي. په دې کې به هغه ته پلاټ هم خپل شي او بیا کله داسې موقع راشي هغه سره پیسې جمع شي، نو هغه یک مشل ته کې موږ ته 2 लाख 3 लाख جمع کولی شي. په 3 year کې هغه دا پیمنټ موږ ته به کول غواړي. بس موږ چې دلته کې د کرسچن کمیونټي دپاره هم موږ سره په دې کې داسې فیس شته دی چې هغې په ډېر کم پیسو کې مونږ هغې ته پلاټونه ورکولی شو او هغې خپل کورونه په هغې کې شروع کولی شي. او شاپور سلام صاحب سره به رابطه ټول ځکه کوي چې ما دې ته دې خپل ډیلرشپ دې ته ورکو، نو چې څوک هم مونږ نه خریداري کوي یا پلاټ لي یا څوک رابطه کول غواړي، نو هغې دې د ټول نه پهله شاپور سلام صاحب سره رابطه وکړي، ځکه چې هغې سره مونږ ډیلرشپ ورکړی. داسې کار دی چې زمونږ خو ګوره زمونږ ریلیف چې دی دا د ټول عوام دپاره دی، که هغه کرسچن وي، که هغه نرس وي، که هغه ټیچر وي، که هغه کلرک اسوسیشن وي. لکه مونږ د انویسټر دپاره هم ریلیف اخیستی دی او بیا چې کوم خلک دی که اوسیږي د هغې دپاره به زمونږ زیاته توجه وي. خو دلته نه مایسکون مونږ نه څوک نه ځي. انشاءالله هر سړی مونږ داسې معیار اخیستی دی چې غریب نه غریب سړی هم په دې کې حصه اخیستی شي او ممبرشپ اخیستی شي او د خپل کور مالک. زما خو 0316 182 82 48 او دا زما دفتر دی، تاسو ته معلوم دی. لوکیشن خو د دې دا دی چې برخې ټون چې کوم دی دا نسته کې دی، په مین روډ باندې دی او نوشیره ته هم 10 منټ لار ده، پبی ته هم 10 منټ لار ده او 408 منټ کې ده. نو دې وخت کې انشاءالله زمونږ د الله نه د امید دی چې BRT هلته هم شروع کېدو والا ده، مین GT روډ دی. نو انشاءالله هر قسم فیسیلیټیز او سہولت به دې ته موجوده وي. او بل دا دی چې کمال خبره دا ده چې دا یو نوی ښار دی، نو دا یو نوی ښار دی. زموږ خپل هم زړه غواړي چې په دې نوي ښار کې موږ خپل د بچو د مستقبل لپاره یو کردار ادا کړو. الرحمن رحیم. متحده تاجران چیرمن حاجی ظاهر شاه او د پاسبان پاکستان تنظیم صدر دا کم چې نن پروګرام وشو زموږ د برخي ټاون CEO صاحب عارف خان هم راغی، موږ سره په دې کې شرکت یې وکړو. او شاپور سلام صاحب چې د دې پیښور د ښار دپاره د ملګرو دپاره د تاجر برادرۍ دپاره دا کم د برخي ټاون سوسایټي راوړې ده او دی دلته متعارف کړو، د ملګرو ته یې وویل چې یاره دا واخلئ. نو حقیقت باندې په حقیقي معنو باندې چې وګورئ دا یو اسانه سوسایټي ده او ارزان هم ده. دې کې هر رنګه که سروس د نوکر پیشه سړی وي، که تاجر برادري وي، که داسې نور کومه کمپینټي وي، نو ډېر کمو پیسو باندې انشاءالله دغه کې پلاټ ملاویږي او د پیښور د ټول نه ډېره لویه سوسایټي ده برخي ټاون او انشاءالله دا به ډېر در ته دره کامیابیږي. څومره چې مخکې خلک رالل او دې کې پلاټونه واخیسته انشاءالله به کامیابي. شاپور سلام کوم سوسایټي چې راوړې دی دا پر اعتماده ده، ځکه چې ما په خپله 2-3 ځایونو کې داسې ځایونه اخیستي دي چې هغه اوس بنیاد نه لري. خو د ده دا دی چې یونیسیګان هم ټیک دي او قبضه هم درکوي او لحاظه ما پکې 1-2 فیل بوکینګ کړی دی.
نور عوام د لپاره څه میسج ورکوي؟ عوام د لپاره دا دی چې عارف وایي دا خبره وکړه چې مونږ هر یو سړي له چې څومره مقدار هغه سره پیسې مونږ هغه له پلاټ ورکولی شو، نو دا د غریب عوام له ډېر یو غټ خوشخبري دی چې خپل کور آباد کړي د کریانو نه، نو خپل کور والي دا ښه خبره ده. جی کتونکو دا مونږ سره د ضلع پېښور د پیشن صدر شاپور سلام صاحب او د هغوی ملګري چې د برخیا ټاون کم پروجیکټ هغوی پېښور ته راوړی دی د عوام دپاره یو خوشخبري راوړې ده. کیمرامین توفیل احمد سره د ناګل پیام خیبر پېښور.